السلام علیکم. وی پی ان استعمالول په عرب ملکونو کې آیا دا قانونا جرم دی یا نه دی جرم؟ په دې ویډیو کې به تاسو سره دوستانو شیر کوم. ویډیو به تر د اخیره پورې وګورئ چې په حرف باندې پوهه کم. ګورئ دوستانو، وی پی ان که تاسو استعمالوي د دې لپاره چې که تاسو په غلط سایټ ویب سایټ ګورئ، هغه ویب سایټ چې خپل بدن ته په دغه رسوي او هغه فحش ویب سایټ ګورئ چې د جمعې په شپه باندې راشئ او خپه په بله باندې واړوئ او هغه ویډیوګانې ځان ته د وی پی ان په ذریعه باندې کولاو کوئ او مطلب دا دی هغه د مایا خلیفه او دغه قصې مسلې پې ګورئ نو هغه خو خپل ځان فټ کړی دی، جیم ته وځي، خو لیکن زمونږ پردیسیان رونه انفټ کړه، ټول نه کوم چې ګوري. لهذا که دغه شیزونه په دې باندې تاسو ګورئ نو دا په سعودي عرب کې ګوره، که تاسو ډایرکټ په ګوګل ته لاړ شئ، په ګوګل انجن کې تاسو دا سرچ کوئ دا تاسو دا ډایرکټ نه راځي، چونکې دا بین دي دلته د پاکستان په شان دلته په سعودي عرب کې بین دي او بل زموږ اسلام د اجازت نه راکوي. نو که دا پې تاسو ګورئ نو په دې باندې جرمانه هم ده په زرګاو ریاله او په دې باندې تاسو پکړ هم کېدی شي. ټیک شو دوستانو، او مسله ته جوړی شي. لہذا که تاسو وی پی ان استعمالوئ نو د صحیح اکټیویټیز دپاره استعمال کوئ، د واټس اپ دپاره استعمال کوئ، د کالز دپاره هغه استعمال کوئ، نو بیا خو څه مسله نشته. لہذا کوشش وکړئ چې غیر قانوني ویب سایټ تاسو چونکې د په وی پی ان باندې کولا وهئ نو ګورنمنټ ته خو پته لګي ډایرکټ. لہذا کوشش وکړئ چې وی پی ان تاسو استعمالوئ د کالز دپاره استعمال کوئ، نارملی د فیسبوک یوټیوب وغیره دپاره هم استعمالولی شئ. اوس دوستانو یو سوال دی، اکثر ماته په انسټاګرام باندې ملګري وایي چې یاره عمر بھائی ته په خپله وی پی ان یوز کوې. زه په خپله وی پی ان یوز کوم، ولې دروغ وایم؟ خو د کالز دپاره استعمال کوم، نارملی د کال دپاره، ځکه چې د واټس اپ وغیره کال نه کېږي د وی پی ان نه بغیر، نو دې دغه دپاره زه استعمالوم. یو اهمه خبره دا ده دوستانو، کله چې تاسو وی پی ان انسټال کوئ او هغه د هغې پالیسي سره تاسو اګري شئ نو تاسو د خپل موبایل چابي هغه له په لاس کې ورکړه. چابي هم چې وله ورکړه نو بیا د وی پی ان د کمپنۍ والا مرضي ده ستاسو په موبایل کې چې څومره ستاسو پرایویسي، ستاسو پرایویټ ویډیوز وي، ستاسو د کور والا پکچرز وي ویډیوز، نو هغه وی پی ان والا ستاسو د ګیلري نه کاپي کولی شي او هغه په مختلف ویب سایټ باندې هغه خرڅولی شي په لکاو او په زرګاو ډالرز باندې. لہذا تاسو کوشش وکړئ چې څومره کلم تاسو وی پی ان یوز کوئ نو چې ستاسو په موبایل کې پرایویټ ویډیوز وي، ستاسو د فیملی ویډیوز وي کنه، نو هغه تاسو د خپل موبایل نه لرې کوئ، ځکه چې تاسو هغو له اختیار ورکړی دی، هغو سره تاسو د هغو د پالیسۍ سره اګري شوي نو هغه ستاسو دا ویډیوز راغیستی شي او داسې ویب سایټ شته چې هغه داسې د کورونو ویډیوز او داسې ویډیوز هغه په زرګاو ډالرز باندې هغو اخلي او هغو بیا د خپل ویوز په هغې باندې اخلي، په کروڑاو روپۍ په هغې باندې بیا هغو ګټي. لہذا کله چې تاسو وی پی ان استعمالوئ ورونو نو کوشش وکړئ چې تاسو څومره پرایویټ ویډیوز وي هغه د موبایل نه لرې کړئ او نارملی بیا وی پی ان د کالز وغیره دپاره استعمالوئ نو انشاءالله څه مسله به نشته. دویمه اهمه خبر دا دوستانو چې څومره آیا د تلو په وخت کې به تاسو باندې دې بیل راتلی شي که نه شي راتلی. دوستانو کم ملګري چې د موبایل د بیل والا نمبر وي ورسره نو کوشش وکړئ چې هغه نمبر باندې مه استعمالوئ. که نارملی تاسو د ریچارج والا نمبر باندې استعمالوئ نو انشاءالله د کالز دپاره یوز کوئ څه مسله به نه وي. د خیره سره